محسن اسلام حق نه د هیڅوک سترګې نه پټوي حق نه د هیڅوک سترګې نه پټوي چې حسین څوک دی او یزید څوک دی خلق د پاڼې د تاریخ واړوي خلق د پاڼې د تاریخ واړوي د یو سپېڅلي او ریښتوني تاریخ د حق باطل د غلوی باب ولولي چې د اسلام له عظمت آګاه شي چې دوی له دغه حقیقت خبر شي آدم نه واخله تر خاتمه پورې په دین اسلام لویه خواري شوې ده د دې سپېڅلي دین بقا دپاره وخت په وخت لویې معرکې شوي دي او که چرې واړوي څپې د تاریخ یو داسې باب پکې وجود لري چې د سرو زرو په خرپونو لیک دی یو داسې باب پکې وجود لري چې د سرو زرو په خرپونو لیک دی پکې به دا شان وي ضرور لیکلی چې په اسلام یو داسې وخت راغلی چې په اسلام یو داسې وخت راغلی چې کلمې ته خطره پیښه شوه چې په اسلام یو داسې وخت راغلی چې کلمې ته خطره پیښه شوه هم منځ روژې ته خطره پیښه شوه او د دین کشته د ډوبېدو امکان و د دین کشته د ډوبېدو امکان و د انسانیت د بقا تار شلیده هم رڼاګانې په تیارو بدلېدې د دغه حق دین څو پاسک منونکو د څو پلارانو ناجایز اولاد څو ګیدړانو د زمرو لار نیوه مننه د دغه حق دین څو پاسک منونکو د څو پلارانو ناجایز اولاد څو ګیدړانو د زمرو لار نیوه څو پاسکانو پاجرانو د وخت د حق باطل دغه تضاد ختموو دی پاسکانو پاجرانو د وخت د اسلام دین خپل وراثت ګڼلو دی پاسکانو پاجرانو د وخت د اسلام دین خپل وراثت ګڼلو چې شي نوک هم پرې ورکړی نه و چې شي نوک هم پرې ورکړی نه و غواړي چې دین کې بدعت خور کي چې انسانیت د خپلو پښو لاندې کړي د دین اسلام تش په نامه داویدار آدم نه واخله تر خاتمه پورې هما نبیانو ته چیلنج ورکوي د دین اسلام تش په نامه داویدار آدم نه واخله تر خاتمه پورې هما نبیانو ته چیلنج ورکوي په دغه دین شوي خواري ختموي غواړي د دین خیراز ګلشن ویجاړ کی خو د دې واړه بدعتونو خلاف د انسانیت دی سازشونو خلاف دغه باطل سوچونو خلاف د دغه واړه ظلمتونو خلاف د دې ګلشن د تحفظ په خاطر د دې ګلشن د آبیارۍ لپاره د لوی الله په دومره ویر جهان کې د دین اسلام دوره خواره لمن کې هیڅوک هم نه و یو حسین پاڅېدو خو د دې واړه بدعتونو خلاف د انسانیت دی سازشونو خلاف دغه باطل سوچونو خلاف د دغه واړه ظلمتونو خلاف د دې ګلشن د تحفظ په خاطر د دې ګلشن د آبیارۍ دپاره د لوی الله په دومره ویر جهان کې د دین اسلام دومره خواره لمن کې هیڅوک هم نه و یو حسین پاڅېدو د محمد دا نور عین پاڅېدو صلی الله علیه و آله وسلم د محمد دا نور عین پاڅېدو د دې ګلشن د آبیارۍ لرې د یو اویاو پتنګانو سره د خپلو وینو نظرانه وړاندې کا د دې ګلشن د آبیارۍ لرې د یو اویاو پتنګانو سره د خپلو وینو نظرانه وړاندې کا د دې ځلند حقیقت باوجود د دې ځلند حقیقت باوجود ډېر بې ضمیره د باطل پیروکار د تاریخ دغه حقیقت نه مني حسین محسن د انسانیت نه مني د دې ځلند حقیقت باوجود ډېر بې ضمیره د باطل پیروکار د تاریخ دغه حقیقت نه مني حسین محسن د انسانیت نه مني د اورېدو نه مو ډېره مننه غنی خان یو غزل مطلب د فخري صاحب څه وخت بغي یا د خودسر سره مې وجنګوه یا د خودسر سره مې وجنګوه او چرته کې سام د زورور سره مې وجنګوه هیڅ ماله د خپل مفاهمات پالیسي مه راکوه او پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه د حسیني لښکر جنډا مې لا په لاسو کې ده د حسیني لښکر جنډا مې لا په لاسو کې ده او د یزید خیلو د ډبر سره مې وجنګوه
دې ضمن کې مې یو تضمین لیکلو چې ته ستوری د سهار یې د سهار سره جنګېږه ته ستوری د سهار یې د سهار سره جنګېږه وصال د سپوږمۍ مه غواړه د لمر سره جنګېږه ته ستوری د سهار یې د سهار سره جنګېږه وصال د سپوږمۍ مه غواړه د لمر سره جنګېږه سکون دې نصیب ماشه د پرویز په دربارونه سکون دې نصیب ماشه د پرویز په دربارونه توشه وخله فرهاد غوندې د غر سره جنګېږه سکون دې نصیب ماشه د پرویز په دربارونه توشه وخله فرهاد غوندې د غر سره جنګېږه او لزانه به دې ورک کړي یارانه د ساحل ما کړه فخري صاحب لزانه به دې ورک کړي یارانه د ساحل ما کړه ته موج یې د دریاب د سمندر سره جنګېږه نری کړې مستانی نن عاشورا نن کربلا دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ماشاءاللہ فخری صاحب لزانه به دې ورک کړي یارانه د ساحل ما کړه ته موج یې د دریاب د سمندر سره جنګېږه نری کړې مستانی نن عاشورا نن کربلا دی غنی د یزید خیلو دی ټبر سره جنګېږه بالا مکتب فکر ته دوام پکار دی دنیا ته اوس هم د حسین غوندې امام پکار دی مهرباني د کربلا مکتب فکر ته دوام پکار دی جهان ته اوس هم د حسین غوندې امام پکار دی و دا هم لازم دی مذمت د ظالم خاموشي دا هم لازم دی مذمت د ظالم خاموشي خود مظلوم مرسته هم سحر ماښام پکار دی دا هم لازم دی مذمت د ظالم خاموشي خود مظلوم مرسته هم سحر ماښام پکار دی او مرام دا نه دی چې مسلک د پرې قایم پاتې شي مرام دا نه دی چې مسلک د پرې قایم پاتې شي چې انسانیت ری پرې سر لوړی دا مرام پکار دی او چې نننی باطل حالاتو نه یې ویره نه وي چې نننی باطل حالاتو نه یې ویره نه وي چې د حسین په لاره ځي ورته سلام پکار دی چې نننی باطل حالاتو نه یې ویره نه وي چې د حسین په لاره ځي ورته سلام پکار دی او شعر د مرتضی صاحب څه مسلک مذهب رنگ نسل مگورا دے درس د حسین مسلک مذہب رنگ نسل مگورا دے درس د حسین ظلم انسان باندې چې کیږي نو قیام پکار دی مسلک مذہب رنگ نسل مگورا دے درس د حسین ظلم انسان باندې چې کیږي نو قیام پکار دی او مننه د ظالم وړاندې خاموشي هم د ظالم رسته ده د ظالم وړاندې خاموشي هم د ظالم رسته ده د حق آواز د دار په سر هم سریام پکار دی د ظالم وړاندې خاموشي هم د ظالم رسته ده د حق آواز د دار په سر هم سریام پکار دی او مرګ د ضمیر او ضلالت ژوندون په یو معنا دی مرګ د ضمیر او ضلالت ژوندون په یو معنا دی بیرغ د حق اوچت ساتل په هر مقام پکار دی مرګ د ضمیر او ضلالت ژوندون په یو معنا دی او بیرغ د حق اوچت ساتل په هر مقام پکار دی او اخیری شعر د سمون کربلا پکت شړا پورې محدود کړی دا مون کربلا پکت شړا پورې محدود کړی دا او پخری جهان ته د حسین اصل پیغام پکار دی مون کربلا پکت شړا پورې محدود کړی دا او پخری جهان ته د حسین اصل پیغام پکار دی اوریدو شعرونه وړاندې کوم څه کربلا ته دی راغلي عاشقان د حسین څه کربلا ته دی راغلي عاشقان د حسین ورسره څو تنه راغلي دي یاران د حسین څو تنه غیر مسلم راغلي دي د نانګ دپاره څو تنه غیر مسلم راغلي دي د نانګ دپاره ځان سیځوي مشوق په مینه پتنګان د حسین او یو خازرګونه دي لکونه کربلا میدان کې
زرګونه دي لکونه کربلا میدان کې بلخا خودوا یا رغلی دي سپیان د حسین او اوبه هم بان شوې دوام حرام صبح باندې بان شوې دوام حرام صبح باندې تندې نه ژاړي په خیمو کې ماشومان د حسین هغه سپینګیري جنگ میدان ته ملي ټینګي تړي جنگ میدان ته ملي ټینګي تړي د ننګ په وخت سپینګیري هم لکه ځوانان د حسین هغه سپینګیري جنگ میدان ته ملي ټینګي تړي د ننګ په وخت سپینګیري هم لکه ځوانان د حسین د شپږو میاشتو مجاهد څه جنگ میدان ته راځي د شپږو میاشتو مجاهد څه جنگ میدان ته راځي زوی په غېږه دا څرنګه امتحان د حسین او تیره خنجر د شیمه لاس کې د حسین قتلوي تیره خنجر د شیمه لاس کې د حسین قتلوي بې شرم شوي دي رباني قاتلان د حسین وسلام د جنگ میدان ته کوم زمری راغلی د جنگ میدان ته کوم زمری راغلی ورنامان چې د لښکرې غواړي د جنگ میدان ته کوم زمری راغلی ورنامان چې د لښکرې غواړي او یو بل شعر دی سو دا د هر یزید خلاف قیام نوم دی دا د هر یزید خلاف قیام نوم دی تش جړه پر یار حسینیت نه دی اوس یوه مرثیه دی زما د زړه د ملک سلطان دی حسین زما د زړه د ملک سلطان دی حسین همې زیګر دی همې ځان دی حسین عاشور په ورځې که تنهاو حسین عاشور په ورځې که تنهاو حسین نن خو د هر چا په زبان دی حسین عاشور په ورځې که تنهاو حسین نن خو د هر چا په زبان دی حسین یزید لین ته دا معلومه شوله یزید لین ته دا معلومه شوله چې د نیکه د دین پاسبان دی حسین او تیر سر و مال شو د کربل په میدان تیر سر و مال شو د کربل په میدان څومره رحیم دی مهربان دی حسین تیر سر و مال شو د کربل په میدان څومره رحیم دی مهربان دی حسین زه طلبګار بل یو ارمان نه کوم زه طلبګار بل یو ارمان نه کوم ارمان وړي سکینه جان دی حسین ارمان وړي سکینه جان یی چې تا سرنګون کړلو پرچم د یزیدیت حسینا تا سرنګون کړلو پرچم د یزیدیت حسینا دین ته د ویر کړل پانا په حسینیت حسینا چې څو پیړې پیړې تیریږي قیامت پورې چې څو پیړې پیړې تیریږي قیامت پورې تل به ژوندی وي تا ژوندی کو انسانیت حسینا چې څو پیړې پیړې تیریږي قیامت پورې تا تل به ژوندی وي تا ژوندی کو انسانیت حسینا چې خور په بند باندې راځي شوې د نیکه دین پاره چې خور په بند باندې راځي شوې د نیکه دین پاره حیرانه ټوله زمانه که د قیمت حسینا چې خور په بند باندې راځي شوې د نیکه دین پاره حیرانه ټوله زمانه که د قیمت حسینا ته خو د خدای په عشق کې داسې مستانه شوې مولا ته خو د خدای په عشق کې داسې مستانه شوې مولا څه شوې سردار د جنتونو د جنت حسینا تا د حضرت مینی اثر د سیاده کړی دی تا د حضرت مینی اثر د سیاده کړی دی ته محافظ د حضرت د رسالت حسینا نجات کشتی مولا کیس د پزړه سترګو کسي نجات کشتی مولا کیس د پزړه سترګو کسي څوک په ذخیره شوړنده د حقیقت حسینا نجات کشتی مولا کیس د پزړه سترګو کسي څوک په ذخیره شوړنده د حقیقت حسینا رضوی په هر دور کې هارې زماني یزیتا رضوی په هر دور کې هارې زماني یزیتا مونږ ته لمحې لمحې کې ستا د ضرورت حسینا مونږ ته لمحې لمحې کې ستا د ضرورت حسینا خونه ویران کړله ظالم تا سره خو هم ژم دون وفا ونکم وړوکی ګل وي
سپهار وقت زنگو زنگی وڑو کا گلوی سپہار وقت زنگو کی زنگی ہر مللا سا ایجاڑا پزای خاندا وکرلا ظالمتا سارا خو هم جندل و پاونکا د دینما نک شبیه د پیغمبر کی خلا نک نماد دی شبیه د پیغمبر کی خلا پلاری تکا دوڑلی نون بابا تای سورا وکرلا ظالمتا سارا خو هم جام دلوا پاونکا آغا حسین تا جبرائیل بزنگوالو دیر دیر آغا حسین تا جبرائیل بزنگوالو دیر دیر دمرا زخمی شو تورو لاندی سجدہ وکرلا ظالمتا سارا خو هم جام دلوا پاونکا دا ایواناخ کا ای دورور وڈر وڑو کا پاپی شو پانی پانی ہر طرف ونی عملہ وشولا ظالمتا سارا خو هم جام دون وفاونکا سپینگیری یاری پسروینو گراران کڑیوا دورا ملانگو دخ پل مارگی چپرواونکا اولی یاری سانے والا یزید لخکر کی ورست عشق شو ساری کی خلو دی تو با وکرلا شوکت علی دنیا پانی آخر دکوچ روان دے دا بی بیلو کتان راخی و جلوہ وکرلا ظالمتا سارا خو هم جام دون وفاونکا زمانے کی ہم یزید ہم حسین جان شتو دا خبر پا تفسیر ہم پا قرآن شتو ایو طرف دا یزید ظلم انتہا دے ایو طرف دا یزید ظلم انتہا دے بل طرف دا حسین صابر امتحان شتو ایو طرف شیمرلعین و عمر سادی ایو طرف شیمرلعین و عمر سادی بل طرف دا حسین گرون رور پہلوان شتو یو طرف دریو بئیگی ہر طرف تا یو طرف پرود بئیگی ہر طرف تا بل طرف دا حسین تگی یتیمون شتو یو طرف بیمورا خوری انتظار وا یو طرف بیمورا خوری انتظار وا بل ودن امبروار خیالی جنون شتو یو طرف دا حسین کونڈی یتیمون دی یو طرف دا حسین کونڈی یتیمون دی بل طرف یزید ظالم ظلم زندون شتو یو طرف ورمن خورو نی خوب نکو یو طرف ورمن خورو نی خوب نکو بل طرف بابای یخ پو میدان شتو اے شوکات علی غراب پا دنیا نشی در تپات دی دے منزل دے قبرستان شتو وصلو د غزل و شعر دی بحری صاحب د بسم الله عجیب مضمون دی حسین
د بسم الله څه عجیب مضمون دی حسین څومره خوږه نامه دی مرحبا ژوندون دی حسین د بسم الله څه عجیب مضمون دی حسین څومره خوږه نامه دی مرحبا ژوندون دی حسین پوهېږم نه چې له تر اوسه خلک پوهه نه شول څومره پراخه محبت دی هم سکون پوهېږم نه چې له تر اوسه خلک پوهه نه شول څومره پراخه محبت دی هم سکون دی حسین د یو نظم دی یزید څوک دی چې په کاره کپیلا دی یزید څوک دی چې په کاره کپیلا دی یزید هغه دی د حسین قتل نما دی یزید څوک دی خو ترمخې یوه بلا دی یزید هغه دی چې نه مونځ ته نه روژه دی یزید څوک دی بس خرامو نه پوره دی یزید هغه دی نه کبش ته نه روژه یزید هغه دی نه کبش ته نه روژه دی یزید څوک دی اصل نسل ښکاره دی یزید هغه دی حق حلالو نه پناه دی یزید څوک دی مرد باد نره دی یزید هغه دی چې باطلو کې لګیا دی یزید څوک دی هم جمال بد کرداره یزید هغه دی بد کرداره بی حیا دی مطلب دی ماتم پکار ژړا پکار سینا وهل پکار دي ماتم پکار ژړا پکار سینا وهل پکار دي خو زیات لدینه د حسین له خپلول پکار دي مننه ماتم پکار ژړا پکار سینا وهل پکار دي خو زیات لدینه د حسین لار خپلول پکار دي مننه چې په تشه خوله حسین منلو باندې څه جوړیږي په تشه خوله حسین منلو باندې څه جوړیږي د وخت یزید او د وخت شمر زمغندل پکار دي مننه چې په تشه خوله به حسین منلو باندې څه جوړیږي د وخت یزید او د وخت شمر سمغندل پکار دي خلق اکثر دی یزیدان دلته خو وسی نشته خلق اکثر دی یزیدان دلته خو وسی نشته خاصی دوای چې امام حسین منل پکار دي مننه خلق اکثر دی یزیدان دلته خو وسی نشته خاصی دوای چې امام حسین منل پکار دي شعر دی فخري صاحب چې رضی چې پورته کړو ناره د خوریت دلته کې خوریت دلته کې رضی چې پورته کړو ناره د خوریت دلته کې د غلامۍ د زنځیرونو متول پکار دي مننه چې رضی چې پورته کړو ناره د خوریت دلته کې د غلامۍ د زنځیرونو متول پکار دي حق همیشه او وی باطل د یو څو ورځو میلمه حق همیشه او وی باطل د یو څو ورځو میلمه ځکه خو حق سره هر وخت یې ودرول پکار دي مقصد یې څه سیلاب امانه د سرټیټي زندګي نه کیږي سیلاب امانه د سرټیټي زندګي نه کیږي بیا داسې ژوند نه خو په دار باندې خطل پکار دي بیا داسې ژوند نه خو په دار باندې خطل پکار دي مهرباني مننه الرحمن الرحیم یا سریع رضا السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ټولو مشرانو کشرانو اول معافي غواړم او ما څه الفاظو کې داسې خطایي وشي هغه په سر سترګو تاسو نه بخشش و عفو غواړم مینه غواړي څه د سارو توان راشي مینه غواړي څه د سارو توان راشي باقي څه شته کنیزو کې طفلان راشي مینه غواړي څه د سارو توان راشي باقي څه شته کنیزو کې طفلان راشي معشوقه د ما رضي وي خیر دی
معشوقه د ما رضی وي خیر دی خیر دی تا نه بیلم غنچه په سینان راشي. حبیب بزرگوار ته مې اشاره دی پروا نشته د وړکوالي یاران مړه شي، پروا نشته د وړکوالي یاران مړه شي، سپینې ږیرې یې که آس په گردن راشي. دا وړې مینې به ټوله ورنجار کم، دا وړې مینې به ټوله ورنجار کم، هسې نه وي څه خفګان د جانان راشي. دا وړې مینې به ټوله ورنجار کم، هسې نه وي څه خفګان د جانان راشي. ستردارې که بستا وي 12 کې، ستردارې که بستا وي 12 کې، که په مینې جلخانې شي زندان راشي. بازارونه که ښایسته وي ښایسته ښه دي، بازارونه که ښایسته وي ښایسته ښه دي، که محلو نهار څوکاڼو باران راشي. تورې زلفې که خیالي په ټنډې زانګي، تورې زلفې که خیالي په ټنډې زانګي، نه به زړه کې د عاشق څه خفګان راشي. هله هله امتحان به مینې حل شي، سکینه دربار ته پاره ګریوان راشي. که زینب تنها ولاړه وي دربار کې، د فضا په ننګ خیر د ځوانان راشي. شریعت باندې قربان شي غا حسین شي، شریعت باندې قربان شي غا حسین شي، وحدانیت باندې توان شي غا حسین شي. څه جنت شي، څه جنت دې شي میراث دای سردار شي، څه نسلونه احسان شي غا حسین شي. خپل پردي څه مرحبا مرحبا وای، خپل پردي څه مرحبا مرحبا وای، څه عقلونه ټول حیران شي غا حسین شي. توجه غواړم، څه عقلونه سوچ نه ستړي شي بیا وای، څه عقلونه سوچ نه ستړي شي بیا وای، څه مرضي د پاک سبحان شي غا حسین شي. وحدانیت نسلو تا تل در تله کی زنده، خپله لوټ په بیابان شي غا حسین شي. څه بکاویر کی د هر نبی خوری ته، څه بکاویر کی د هر نبی خوری ته، سارې پاسه په سنان شي غا حسین شي. تورو منځ کې څه سار کیږدي رب سجدې ته، څه سجدې کې خون مرجان شي غا حسین شي. څه توبې د ګناهګارو کې قبولې، څه توبې د ګناهګارو کې قبولې، څه د خنون مهربان شي غا حسین شي. اللهم صل علی محمد. الرحمن الرحیم. یا سریع رضا، السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ټولو مشرانو کشرانو اول معافي غواړم او ما څه الفاظو کې داسې خطایي وشي هغه په سر سترګو تاسو نه بخشش و عفو غواړم. مینه غواړي څه د سارو توان راشي، مینه غواړي څه د سارو توان راشي، باقي څه شته کنیزو کې طفلان راشي. مینه غواړي څه د سارو توان راشي، باقي څه شته کنیزو کې طفلان راشي. معشوقه د ما رضی وي خیر دی خیر دی، معشوقه د ما رضی وي خیر دی خیر دی، تا نه بیلم غنچه په سینان راشي. حبیب بزرگوار ته مې اشاره دی پروا نشته د وړکوالي یاران مړه شي، پروا نشته د وړکوالي یاران مړه شي، سپینې ږیرې یې که آس په گردن راشي. دا وړې مینې به ټوله ورنجار کم، دا وړې مینې به ټوله ورنجار کم، هسې نه وي څه خفګان د جانان راشي.
دا وړې مینې به ټوله ورنجار کم هسې نه وي څه خفګان د جانان راشي ستردارې که به ستا وي 12 کې ستردارې که به ستا وي 12 کې که په مینې جلخانې شي زندان راشي بازارونه که ښایسته وي ښایسته ښه دي بازارونه که ښایسته وي ښایسته ښه دي که محلو نهار څوکاڼو باران راشي تورې زلفې که خیالي په ټنډې زانګي تورې زلفې که خیالي په ټنډې زانګي نه به زړه کې د عاشق څه خفګان راشي هله هله امتحان به مینې حل شي سکینه دربار ته پاره ګریوان راشي که زینب تنها ولاړه وي دربار کې د فضا په ننګ خیر د ځوانان راشي شریعت باندې قربان شي غا حسین شي شریعت باندې قربان شي غا حسین شي وحدانیت باندې توان شي غا حسین شي څه جنت شي څه جنت شي میراث دای سردار شي څه نسلونه احسان شي غا حسین شي خپل پردي څه مرحبا مرحبا وای خپل پردي څه مرحبا مرحبا وای څه عقلونه ټول حیران شي غا حسین شي توجه غواړم څه عقلونه سوچ نه ستړي شي بیا وای څه عقلونه سوچ نه ستړي شي بیا وای څه مرضي د پاک سبحان شي غا حسین شي وحدانیت نسلو تا تل در تله کی زنده خپله لوټ په بیابان شي غا حسین شي څه بکاویر کی د هر نبی خوری ته څه بکاویر کی د هر نبی خوری ته سارې پاسه په سنان شي غا حسین شي تورو منځ کې څه سار کیږدي رب سجدې ته څه سجدې کې خون مرجان شي غا حسین شي څه توبې د ګناهګارو کې قبولې څه توبې د ګناهګارو کې قبولې څه د خنون مهربان شي غا حسین شي اللهم صل علی محمد د دې مخبرې مسلمې ټولو ملګرو ته سلام وړاندې کوم السلام علیکم بعد سلام نه د دې مخبرې مسلمې ټولو خواږو ملګرو په اجازات سره د خپل یو غزل یو څو بیتونه د حضرت امام حسین علیه السلام په مناسبات کې وړاندې کوم چې ویغ ضمیر وي تل کوي به د ثنا حسین چې ویغ ضمیر وي تل کوي به د ثنا حسین ولی چې تا د دین اسلام کړی رڼا حسین چې ویغ ضمیر وي تل کوي به د ثنا حسین ولی چې تا د دین اسلام کړی رڼا حسین هر سودا د زما فکر سودایي کړی دی هر سودا د زما فکر سودایي کړی دی سلام پتا سلام پتا سلام پتا حسین چې د ستا مینه را پیدا په کومو زړونو کې شي چې د ستا مینه را پیدا په کومو زړونو کې شي ته بېشکه د هغوی د ژوند بقا حسین زین العباد اکبر اصغر او قسیم جان وګوره زین العباد اکبر اصغر او قسیم جان وګوره د خدای رضا باندې دې وکړل رضا حسین یوسف مرنج خو ځان خله بختور وګڼم یوسف مرنج خو ځان خله بختور وګڼم که چېرته ستا زیارت نصیب شول زما حسین واسلام د یو مسلک د خلکو نه دی علمگیر دی حسین د یو مسلک د خلکو نه دی علمگیر دی حسین
د ابراهیم خلیل الله د هوب تعبیر د حسین تعبیر د حسین کله مسجد کې د رسول د وګو پاس اخکاری کله مسجد کې د رسول د وګو پاس اخکاری شب معراج د پیغمبر سره شبگیر د حسین حسین منی و انا من الحسین رسول الله اویلا حسین منی و انا من الحسین رسول الله اویلا اینی اکملتم لکم دینکم تفسیر د حسین قیام وکړو ملوکیت و انانیت په خلاف قیام وکړو ملوکیت و انانیت په خلاف د مساوات عدل پیکر و هم تصویر د حسین د دین اسلام د سبززار کړو په وینو سیراب د دین اسلام د سبززار کړو په وینو سیراب قرآن کیمیا ده خود ده سره اکسیر ده حسین ډیر خشه ده قرآن کیمیا ده قرآن کیمیا ده خود ده سره اکسیر ده حسین ډیر خسته د امانت باری الس په ورځ قبول کړو د امانت باری الس په ورځ قبول کړو څومره عظیم څومره علیم څومره کبیر ده حسین ډیر خسته ډیر خسته بدر احد شهدا ټول ورته حیران پاتې شول بدر احد شهدا ټول ورته حیران پاتې شول د شهادت په لوړ اسمان بدر منیر ده حسین واه واه ډیر اعلی بدر احد شهدا ټول ورته حیران پاتې شول د شهادت په لوړ اسمان بدر منیر د حسین سر یې قلم کړو خو خم نشو د ظالم په وړاندې سر یې قلم کړو خو هم نشو د ظالم په وړاندې د شهیدانو د کاروان ښکلی امیر د حسین هر یو جابر ته هغه تل اعلان جنگ کړی دی هر یو جابر ته هغه تل اعلان جنگ کړی دی د ټول جهان مستضعفینو دستگیر د حسین د ټول جهان مستضعفینو دستگیر د حسین مدهوش څومره اقتدار نشي ړند کړیو مدهوش څومره اقتدار نشي ړند کړیو خپوهیدل چې بلا جرم بے تقصیر د حسین خپوهیدل چې بلا جرم بے تقصیر د حسین وسلام ټولو ته محبت سلام عرض کوم خواهش مده چې داسې محفلونه نور ډیر شي روحاني سکوندو کې ملاو شي الفاظو کې دا ډیر داسې اثرات وي چې هغه د ډیر وخته پورې بیا انسان محظوظ ساتي متمنو کې یو متمنو ورځې دي ډیر ګاډو واډو سوچونو کې یو څه ویو خو بیا ما ذهن ته راغلو څه د وخت موضوع بیان کو خو هغه نه مخکې به زه وایم څه جهان شه د سجاد مولانا مینه صدقه جهان شه د سجاد مولانا جهان شه د سجاد مولانا مینه صدقه انسان شه د سجاد هاری سجدې نه صدقه جهان شه د سجاد مولانا مینه صدقه انسان شه د سجاد هاری سجدې نه صدقه بل به ورسره وایم چې زمانه به یادوي تا انقلاب زمانه به یادوي تا انقلاب مرحباوی دختر ابو تراب اے شریکت الحسین زینب اے شریکت الحسین زینب وقت موضوع ده د حسین گران لور شبیه فاطمه زهرا سلام الله علیها آغا وڑا بی بی سکینہ سلام الله علیها حسین نخو اسیا ټول جهان خبر ده عباس علمدار بہادری نه ټول جهان خبر ده
خو کمال حسین کې دا دی چې د شپږو میاشتو اصغار یا مغه فکر ولا دی. حسین کې کمال دا دی چې د 3 کالو وړه بچی یا د مغه فکر خاونده دی، مغه فکر سره روانه دی. څنګه روانه دی؟ اشعارو زبان کې ویم چې وړو وړو قدمو سه څه شام ته رونده دی، وړو وړو قدمو سه څه شام ته رونده دی، همدا ګل سکینه دی. د 3 کالو معصومه دی، په زړه زده زده دی، همدا ګل سکینه دی. ظلمونه یې لیدلی دي، دردونه یې لیدلی دي، له کربلا منزل منزل دا اوس هم لب تشنه دی، همدا ګل سکینه دی. یو خوا قاتل بل خوا قاتل، اکبر قاتل بابا قاتل، یو خوا قاتل بل خوا قاتل، اکبر قاتل بابا قاتل، روانه بندیوانه دی، په 2 لاسو بسته دی، همدا ګل سکینه دی. بابا غنچا کاکا غنچا، وړه اصغر لالا غنچا، بابا غنچا کاکا غنچا، وړه اصغر لالا غنچا، پری سرونه ګوري دا عجاب دی څه زنده دی، همدا ګل سکینه دی. پری سرونه ګوري دا عجاب دی څه زنده دی، همدا ګل سکینه دی. یو خواته ورور بندي وکسي، بل خواته ترور قیدي وکسي، یو خواته ورور بندي وکسي، بل خواته ترور قیدي وکسي، حرام د رسول قید کې دی، په زړه ورته خفا دی، همدا ګل سکینه دی. ظالم څه دا بندیان بیایي، ظالم څه دا بندیان بیایي، ډیر تیز تیز دا کاروان بیایي، ظالم څه دا بندیان بیایي، ډیر تیز تیز دا کاروان بیایي. څو ځلې اوښ نه پرېوته ټول تانې شکسته دی، اوښې نصیب کې دي. څو ځلې اوښ نه پرېوته ټول تانې شکسته دی، همدا ګل سکینه دی. څه تنده کله زور وکي، اوبو تقسیم مختور وکي، څه کله تنده زور وکي، اوبو تقسیم مختور وکي، اوبه دی په مختالي کی، دا صبر نمونه دی، همدا ګل سکینه دی. صحرا کله ځنګلو کې، پیدل درومي منزلو کې، پهار منزل فریاد کوي، جگر پرا پرا دی، همدا ګل سکینه دی. همدا د رسالت اجر څه ویر کړلو یزید لښکر، شبیه د فاطمه بیبي نن دومره بیچاره دی، همدا ګل سکینه دی. مکالمه د یزید سره د روم سفیر قدمه، دا کوم یو دستور دی؟ سوری ای خاله قدمه، دا کومه مجرا دی؟ زلوانو کی بندی آل د مصطفی دی. په دربار څه دا لوټلې کاروان راغلو، د ظالم دربار سنگار دی ارستا دی. روم سفیر څه زنده سار د حسین زیر کو، روم سفیر څه زنده سار د حسین زیر کړو، بلې ولې دا وړه لورې بسته دی. بې اختیاره شو، یزید ته مخاطب شو، ای ظالمه ای ظالمه، دا د کوم جرم سزا دی؟ دا د کوم جرم سزا دی څه 3 کالو شهزادي زلونو کې دی بندي؟ وکسه څومره غمزده دی، بېکسي سلګی ویي زلونو کې دی بندي. روم سفیر وکو سوال، داغه چوک دی ټول ملال، دسې ویلې په دې حال، نن تا ته پیشوي زلونو کې دی بندي. یزید ویلو دا باغیان دي، مدینه مسافران دي، کربلا نه بندیوان دي، زنځیرونه ژرنګوي زلونو کې دی بندي. سفیر ویل دا سار د چا دی؟ څه په سرو وینو زیبا دی، وکسه زنده معجزه دی، لور ته سترګې غړوي زلونو کې دی بندي. یزید ویل څه دا پرې سار، ما بیعت نه و انکار،
ځکه راغلو نن په دار واړه کورې په سختي زلونو کې دی بندي سفیر ویل د کوم خاندان دي قیدي ویلې دا زنان دي وک صدا وړه طفلان دي وک صدا وړه قیدي زلونو کې دی بندي یزید ویل خاندان د ما دی د رسول حرام همدا دی مور اشرف النساء دی او د دوی پلار دی علی زلونو کې دی بندي سفیر ویل څه رحم وکه دا وړه له باند جدا که وکسه خپله نظر وکه غاړه باندې د بیبي زلونو کې دی بندي یزید ویل دا مو کلام دی بغاوت دغه انجام دی یزید ویل دا مو کلام دی بغاوت دغه انجام دی دا د بدر انتقام دی دا څه ما څه کړي دي دا د بدر انتقام دی دا څه ما څه کړي دي زلونو کې دی بندي سفیر ویل څه پرېږدې سار کو تا یې ټول کور در بدار کو ټول زنان د بیماجار کو های ناموس د خپل نبی زلونو کې دی بندي مرتضی د شام دربار و د یزید دغه کردار و روم سفیر سه په تکرار و سارې پرېکو دی شقي زلونو کې دی بندي والسلام علیکم ورحمت الله زولو چې بادشاہ د کل جهان پشا بگر زولو چې بادشاہ د کل جهان څخ کله نمسه و د نبی آخر زمان څخ کله نمسه و د نبی آخر زمان دا زوی د مرتضی علی حیدر شیر یزدان دا زوی د مرتضی علی حیدر شیر یزدان ثانی ځکه نشته دی په کل واړه جهان خاتونې د جنت د زړه مې واوا شاه حسین نبی او د علی د زړه ټوکړه وا شاه حسین اصحابو یې قبولا غلامی په بوډا توب دا دومره محترم و په والله په ماشومتوب په میاشت د محرم یزید اسیر په کربلا کړو په میاشت د محرم یزید اسیر په کربلا کړو خاندان د نبوت یې نینوا کې په ژړا کړو یزید ویل حسین ته چې بیعت وکړه زما یزید ویل حسین ته چې بیعت وکړه زما چې وګرځم امیر زه د امت د مصطفی چې وګرځم امیر زه د امت د مصطفی غنی نو شهادت شه تیار بیا دغه آن تیار شه بربادې لره د واړه خاندان حسین اوویل چې مرګ زما قبول او نه بیعت حسین اوویل چې مرګ زما قبول او نه بیعت چې وکړم سودا د خپل نیک د شریعت چې وکړم سودا د خپل نیک د شریعت عباس کئی شهید شي هم اکبر پنه نوا چې دین د محمد لرا امان وي په دنیا په غاړه د پراتو حسین تګې د اوبو په غاړه د پراتو حسین تګې د اوبو پکور کی آواز د الاتش سوینارو پکور کی آواز د الاتش سوینارو ګلونا ما شومان وو مړاوي مړاوي د حیدر لتن دې پژړاو ما شومان د پیغمبر دا څنګه انسانان دي ظالمانو حاسدان
چې کور د پاک نبی هم ورنن دی په امان پټکان غرمه د کربلا په ریګستان دروس پور ځونتګې و حسین می خاندان یو ګټ او بی هم نه ورکولی یزیدیانو د شام او د کوپی هغه نه ترسه حاسدانو د شام او د کوپی هغه نه ترسه مسلمانو سردارې د جنت کړلو شهید په عاشورا هم آل د پیغمبر کړو کې دی لکربلا چې و مباهله کې د نبی سره پخوا دانن خو کربلا کې لکه ګل وي د لالا دانن خو کربلا کې لکه ګل وي د لالا ندیما حسین حقو مرحبا مرحبا ندیما حسین حقو مرحبا مرحبا یزید باندې لعنت دیوی بلها 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 وسلام قوم په نامه د لوی او بخون کې پروردگار سلامونه ټولو د دی پاک مجلس حاضرونو ته خصوصا مشرانو ته سپینګیرو ته خپل یو نظم وړاندې کوم شعر دی چې بوږنونکي دا یزید لره بلا ده بوږنونکي دا یزید لره بلا ده زما ژوند زما جنت خو کربلا ده بوږنونکي دا یزید لره بلا ده زما ژوند زما جنت خو کربلا ده پلوشي چې د توحید خوري وریدي پلوشي چې د توحید خوري وریدي د کربل د مازدیګر هغه رڼا ده د کربل د مازدیګر هغه رڼا ده د یزید د خیل او خیال وګړي څه شو د یزید د خیل او خیال وګړي څه شو د حسین په ننګ هما واړه دنیا ده د حسین په ننګ هما واړه دنیا ده شجره د طلقاو شرمنده شوه شجره د طلقاو شرمنده شوه دمشق ولړزید خطبه دغه د چا ده دمشق ولړزید خطبه دغه د چا ده شجره د طلقاو شرمنده شوه دمشق ولړزید خطبه دغه د چا ده ته زما په غم غمجن معترضه ته زما په غم غمجن معترضه که ژړا دې په کارونو د آباده که ژړا دې په کارونو د آباده ته زما په غم غمجن معترضه که ژړا دې په کارونو د آباده ویني ویني تویومه اوښکې څه دي ویني ویني تویومه اوښکې څه دي چې دوا زما د زړه دغه ژړا ده چې دوا زما د زړه دغه ژړا ده منت چې ځان زیګر د ان جنابو د نبي د زړه میوې دورې نایابو نه د زور نه د طاقت څه حسابو نه د زور نه د طاقت څه حسابو میړنې لکه علي ابو ترابو او نه یې سارې په جهان د علمدار و نه یې سارې په جهان د علمدارو نه ثاني د شهزاده اکبر شبابو نه عابس پشان بل څوک له چا زار شوي نه عابس پشان بل څوک له چا زار شوي نه د جون پشان غلام د بل جنابو نه عابس پشان بل څوک له چا زار شوي نه د جون پشان غلام د بل جنابو زهیر راغې له تیارو د نور لمن ته زهیر راغې له تیارو د نور لمن ته د بې آب ماهي په څېر مرګ ته بېتابو او دا د چا د عشق لمبې وي کربلا کې دا د چا د عشق لمبې وي کربلا کې چې داغلی پرې سایر د قوس و کابو دا د چا د عشق لمبې وي کربلا کې چې داغلی پرې سایر د قوس و کابو
هاي احمد لخپل امت وزوریدلو هاي احمد لخپل امت وزوریدلو په گاهن د رسالت د کور محتابو د حق پاک په کور هیچا رحم ونکړو د حق پاک په کور هیچا رحم ونکړو چې رحمت یې بے پایان او بے حسابو د حق پاک په کور هیچا رحم ونکړو چې رحمت یې بے پایان او بے حسابو حسین جان چې د کعبه مخ وینځلو حسین جان چې د کعبه مخ وینځلو دا تعبیر د ابراهیم د ذبح خوابو دا تعبیر د ابراهیم د ذبح خوابو سکینه وړه اصغر ته اوبه غوښتې سکینه وړه اصغر ته اوبه غوښتې هی فرات په خپلو اوښکو کې غرقابو هی فرات په خپلو اوښکو کې غرقابو د حسین وړو ته یو ګوټ اوبه نه وي د حسین وړو ته یو ګوټ اوبه نه وي د یزید لښکر هما واړه سیرابو ما توری چې خپل عمل ته نظر وکړو ما توری چې خپل عمل ته نظر وکړو هیڅ هم نو بس همدا چې یو سرابو هیڅ هم نو بس همدا چې یو سرابو ډېره ډېره مننه التماس دعا